بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن زمونږ د اسباق درې مورز ده. نو باول ورځ باندې کومه ابتدایي خبرې وکړلې. دا هغه کې موږ د المصرف تعریف، موضوع، غرض او واضح او شرافت ویل. بیا هغه اصطلاحات کوم چې ډېر زیات ضروری وي او په دې علم کې ډېر زیات استعماليږي نو هغه مونږ وي. او پای کې مونږه کمی خبرې کړې دا ستې دي نه د حروف اصلي په اړه کې ویلي و، د حروف صحیحه په اړه کې ویلي و، حروف علت په اړه کې حرکات، سکون، شد، زبر، زیر پیش او دا ټول خبرې مونږ کړې وي. پوه شوي معرب تعریف کړو. د دې علاوه مونږ بیا په دویم ورځ باندې سه اقسام ویل او دغه شان د حروف اقسام، حروف اصلي او زائد، داغي تعریفات، داغي قسمونه او زائد مکرر او غیر مکرر او د زائد درې قسمونه: الحاق، زائد برای الحاق، زائد برای نقل باب او اشتقاق. او بیا لای سره شش اقسام نامونږ ویل. پوه شو مې باندې نن سبق کې منګه چې کوم خبر شروع کوو ولنې خبره به زمونږ د هفت اقسام په اړه کې. هفت اقسام چې نه هغه هفت په فارسی کې وو ته ویل کېږي. هفت اقسام د دینه څنګه جوړیږي؟ نو دا ده کنه چې د فا عین لام، د فا عین لام کلمې په مقابله کې با دا بخالینه فا عین لام بخالینه وي د سلور حالتونو نه. یا به د فا عین لام کلمې په مقابله کې حمزه راغلی وي، یا به د فا عین لام کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی وي، یا به د فا عین لام کلمې په مقابله کې دو حروف د یو جنس نه وي، او یا به د فا عین لام کلمې په مقابله کې نه حمزه راغلی وي، نه به حرف علت راغلی وي، او نه به دو حروف د یو جنس نه راغلي لکه اس په پکې نه وي. پوه شئ دا خبره یاد شو. د فا عین لام کلمې په مقابله کې به یا حمزه راغلی وي، یا به حروف علت راغلی وي، یا به دو حروف د یو جنس نه راغلی وي، او یا به هیڅ نه راغلی. مطلب د فا عین لام کلمې په مقابله کې به نه حمزه وي، نه به حرف علت وي، نه به دو حروف د یو جنس نه. پوه شئ چې هیڅ پکې نه راغلی نه دې ویل کېږي صحیح. څور ته ویل کېږي صحیح. کچرتا د فا عین لام کلمې مقابله کې حمزه راغلی و جوړ ته ویل کېږي محموز. پوه شئ څور ته وایي محموز. کله فا عین لام کلمې مقابله کې حرف علت راغلی نو ورته ویل کېږي معتل. څور ته وایي. او کله فا عین لام کلمې مقابله کې دوه حروف د یو جنس راغلي نو ورته ویل کېږي مضاعف. پوه شئ نو دا اول چې کوم د فا عین لام کلمې مقابله کې دا سلور حالتونه دي راځي. څو حالتونه راځي؟ سلور حالتونه راځي. یا به د فا عین لام کلمې مقابله کې سره راغلي وي حمزه، یا به د فا عین لام کلمې مقابله کې سره راغلي وي حرف علت، یا به د فا عین لام کلمې مقابله کې دوه حروف د یو جنس راغلي، او یا به په دې ټول درې وړو کې به هیڅ نه راغلي. که هیڅ نه راغلي د فا عین لام کلمې مقابله کې نه پکې حمزه و، نه پکې حرف علت و، نه پکې دوه حروف د یو جنس نه، نو بیا به د منګه سوایو صحیح. او کچرتا په دې سلورو کې حمزه راغلی و نو بیا ورته سوایو محمود. او کچرتا حرف علت پکې راغلی نو بیا ورته معتل وایو. اګه دوه حروف پکې د یو جنس راغلی نو بیا ورته سوایو مضاعف. دا یاد شولو. دې سلورو ته ویل کېږي اصول. څور ته ویل کېږي اصول. دا سلور دي. پوه شو به باندې. ها بیا کدا فاعل لام کې مقابله کې حمزه راغلی نو ورته سوی محموز. اوس کسانو چې تفوف سوګي چې الګه ماده د محموز تعریف وکا نو دا ورته سوی چې د فاعل لام کلمې په مقابله کې بګي حمزه راغلی. نو چې د فاعل لام کې مقابله کې حمزه راغلی د درې قسمونه شول. یا به د فا کلمې مقابله کې وي جو هغه ته محموز الفا وي څور دوی، یا به د عین کلمې مقابله کې وي جو څور دوی محموز العين، یا به د لام کلمې مقابله کې جو څور دوی محموز اللام. د محموز الفا لپاره مثال له احد. د محموز العين د احد امر ولګي امر امر. د محموز العين لپاره مثال سأل، او د محموز اللام لپاره مثال قرأ قرأ. پوه شئ ها محموز الفا، محموز العين او محموز اللام یو پیژندو. محموز اللام څنګه پیژنم کنه تاسو پیژنئ؟ محموز اللام څه ته وایي؟ چې لام کلمې مقابله کې سره راغلي حمزه راغلي. ها دا وشولا د درې قسمونه شول. بیا دویم نمبر کدا فاعل لام کلمې مقابله کې حرف علت راغلي نو څور دوی معتل. دا اول په دوه قسم لري. یو ته ویل کېږي معتل به یک حرف، او یو ته ویل کېږي معتل به دو حرف. معتل به یک حرف مطلب دا دی
چې د فا عین لام کلمې په مقابله کې یو حرف علت راغلی یعنی یا د فا په مقابله کې یا د عین په مقابله کې یا د لام په مقابله کې آیا په دوه حروف علت راغلی د فا عین لام کلمې مقابله کې کدا فا عین لام کلمې په مقابله کې یو حرف علت راغلو نه ته معتل به یک حرف وي او کدوا حرف علت راغلی به ورته سوې معتل به دو حرف معتل به دو حرف څه تعریف ته نو کوم معتل به یک حرف وي ان فاعل لام کلمې مقابله کې یو حرف راغلو نو دا به د دریو حال بیا خالی نه وي یا به د فا کلمې په مقابله کې وي جوړته ویل کې معتل الفا یا به د عین کلمې په مقابله کې وي جوړته ویل کې معتل العين او یا به د لام کلمې مقابله کې نور څه ویل کې معتل اللام او شوي دی معتل الفا صرفین وي مثال معتل العين ته ویل کې اجواب او معتل اللام ته ویل کې ناقص پوه شئ نو اوس د مثال څه تعریف شو مثال چې د فا کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی وي اجوف څه تعریف شو چې د عین کلمې مقابله کې حرف علت وي او د ناقص څه تعریف شو ها اوس بیا هر یو د دې نه جوړه کړه حروف علت سوري درې دي سو حروف علت درې دي کم کم دي واو الف یا نو دا الف چې ده کنه دا مثال لذي نه اجوف راځي نه ناقص راځي نه ناقص راځي نه اجوف راځي نه سره راځي مثال لذي دا ولې نه راځي دا زموږ ان شاء الله به مراو لروح کې بیا د وجه وای لکه په صرف کې د څومره قوانين چې دي کنه چې لکه دا پکې چلیږي او دا پکې نه چلیږي ولې چلیږي او نه چلیږي ولې نه چلیږي دا ټول به د مراو لروح کتاب کې دا لیکلي نو لکه دا مثال الفی او مثال اجوفی الفی او اجوفی ناقص الفی دا پکې څه کنه راځي مثال الفی خو څه کنه راځي چې لکه الف ویل کېږي چې پای باندې حرکت نه وی کنه نو چې حرکت ملي ویم به څنګه ویل شمه او دا اجوفی الفی پکې څه کنه راځي چې دا الف چې په قال کې په قال او په باع کې دا قال په اصل کې سو قولا او باع په اصل کې سو نو په قال کې دا الف د چاره بدل لغله دا واونه او په باع کې د الف د چاره بدل لغله دا یعنی نو کزه په اجوفی الفی اول نو بیا ما ته پته نه لګی چې دا په اصل کې الف په خپل اصل باندې او کله دا واونه بدل لغله او کله یا نه بدل لغله یا دا اجوفی الفی په کوم ناراضي دا قشن ناقص الفی په کوم ناراضي ناقص الفی په کوم ناراضي په ناقص الفی کوم دغه دا چې دا الف اکثر چې نه دا واونه بدل لغله یا دا یا نه بدل لغله لکه دعوا ولې چې قانون ته لګي څه بشي دعا په اخره کې الف ته کنه او رمایا چې په قانون به کوم چې لګي څه شو رما نو په اخره کې الف ته نو کزو پکې دغه را ولا مناقص الفی پکې را ولم نو بیا پته نه لګي چې لکه دا اصل کې پکې دا الف او کنو پکې نو دا پکې نه راځي نو صرف سو حرف علت پکې راځي دوا یا به صحیح واو یا به صحیح یا نو هر هر وخت قسمونه دي کار فعلت د فاعل مې مقابله کې واو راغلو جوړ دی ویلېږي مثال واوي او کار فعلت د فاعل مې مقابله کې یا راغلی و نو څور دی مثال یې کدا عین کلمې مقابله کې حرف علت واو راغلو جوړتا اجوف واوي وي او کدا فاعل عین کلمې مقابله کې حرف علت یا راغلی و جوړتا اجوف یې وي او کدا لام کلمې مقابله کې حرف علت یا راغلی و جوړتا واو راغلو نو څور دی او کیا راغلی جو څور دی یره کا ګران دی کنه ها آسان دی کنه اوس صرف مثال لري د مثال واوی د لپاره مثال وعده د مثال یی د لپاره مثال یسره د اجوف واوی د لپاره مثال قوله د اجوف یی د لپاره مثال بیاع د ناقص واوی د لپاره مثال دعوه او د ناقص یی د لپاره مثال رمایا پس د ناقص یی نه پیژنم کړه یاره تاسو ماته وای ناقص یی څه ته وای دلام کلمې مقابله کې حرف علت یا راغلی وي مثالی یای څه ته وای حرف علت یا راغلی اجوف واوی څه ته وای یا چورته دا ها وس دا اوس ولا دا ختم شو وس که چته د فاعل لام کلمې مقابله کې دوه حرف علت راغلي نو بیا ورته لګي معتل بدو حرف څورته وای او د دې معتل بدو ارض به نوم دی لفیف سنوم دی لفیف سنوم دی لفیف په لغت کې به معنی د ان غختل شوی ذره او دا کلمه هم چونکه حرف علت یو طرف ته بل طرف دا زیاتې بلکې حرف صحیح په کمی او حرف علت په ډیر وي نو دا ګویا کې دی حرف علت راګي راکړي دا ران غختلی دا ځکه ورته لفیف وای د دې لفیف دوه قسمونه دي څو قسمونه دي دوه یعنی دا دوه حرف علت راغلي دي کنه دا به یو مل نه جدا جدا راغلي وي آیا ودوانو سره یو بل سره یو ځای راغلي نو چې جدا جدا راغلي نو ایت ویل کېږي لفیف مفروق او چې یو ځای راغلي نو ایت ویل کېږي لفیف مقرون
مقرون د قرن یو ځای کېدو ته لګيږي نو دې ته لفیف مقرون څه کوي چې دوار فعلت پکې یو ځای راغلي او لفیف مفروق فرق جداوالی ته وي نو دې ته لفیف مفروق ته کوي چې دا حرف علت په میچ کې جدایي پوه شئ نو د فا او د لام کلمې مقابله کې حرف علت راغلی نور د سوی لفیف مفروق او چې د عین او د لام کلمې مقابله کې حرف علت راغلی نور د سوی ها لکه د لفیف مفروق د پر مثال سره وطیا وحیا وحی پوه شئ په معنی وحیا وحی وغیرہ او د لفیف مقرون د پر مثال طوی یوم جیود لکه پوه شو به باندې جیود نه ده پکې فیعل دا نه ده یوم پوه شو به باندې دا پوره ده ها نو را حفلت خبره ختم شوله وس بیا رالو منګه مضاف ته چې کله د فاعل لام کلمه مقابله کې دوه حروف د جنس نه ویني ورته څه ویل کېږي مضاف اسانه خبره ده مضاف د قسم لري یو د مضاف ثلاثي او یو د مضاف رباعي د دې اسان تعریف ده چې په ثلاثي کلمه کې راغلي دوه حروف د جنس نه نو مضاف ثلاثي ورته وي او که په رباعي کلمه کې دوه حروف د جنس نه راغلي وي نو څه ورته وي مضاف رباعي دا اسان تعریف ده ویم تعریف دار چې مضاف ثلاثي دي ته وي چې د فا عین یا د عین او د لام کلمې مقابله کې دوه حروف د یو جنس نه راغلي او د مضاف رباعي تعریف دار چې د فا لام اول او عین لام ثاني په مقابله کې دوه حروف د یو جنس نه راغلي دي ته ویل مضاف رباعي د مضاف ثلاثي لپاره مثالونه سبب مدد ددن وغيرها وغيرها پوه شئ او د مضاف رباعي لپاره مثال زلزله حص وسوسه وغيرها وبجربه به ځان جوړوي تاسو ها ځان به جوړول نه کړه دا موږ ټول دغه سبق وایو وته دا وګوره دفا او لام اول زلزله وزن سره زلزله وزنه فاعل لا حص وزنه فاعل لا نو دفا او د لام اول په مقابله کې دوه حروف د جسري د عین او د لام ثاني په مقابله کې دوه حروف د جسري پوه شئ لکه ذا او ذا لام او لام په حص کې ها او ها او صاد او صاد د جسري پوه شئ به باندې ها نو دا سوچ ولو اوس د خدای قدرت ته چې په دې سور مارکر کې به صحیح او کنه به چې تاسو ته دا واضح کوم وردا شو 1 2 3 4 پوه شئ بیا 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 شول پوه شو به معنی 17 او دا بګه چا بګه دا جدا جدا نه نشمار کړي کنه لکه چې دا اصول او فروع ټول په جمع باندې شماره نو بیا دغه جوړیږي 17 جوړیږي او چې دای بګه نه نشمار کړي کنه نو بیا دا ترتیب دې څه کړل چې لکه د دې محمود الفان شروع کړي دي کنه او 1 2 3 د دې شروع کړه 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 او 9 10 11 او 12 او 13 او 14 دا 14 پوه شو به معنی نو وزه د محمود دغه د هفت اقسام اصول چې دا سلول دي د هفت اقسام اصول سوري سلور چې کوم غټ غټ سيزونه دي کنه سلور دي 1 2 3 4 دا پرې تور مارکر باندې زه تاسو ته لیکم 1 2 3 4 دا سړي سلورو دا اصول دي او فروع څو شولو 14 شول 14 دا ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 دا څو شولو فروع شول نو 14 فروعات شول او سرور څه شولو اصول ولګي کې جړلو تا لکه دا موږ اول جړل راو باسلې بیا دې نو ته دې موږ د ټول اقسام جوړ کړ کنه نو دې ته فروعات وي فروعات خاخونو ته وي نو دې ته د هفت اقسام په سبو نیت باندې وي که اصول حسابه جو سلور دي اګه فروعات حسابه جو سوري 14 دي وایګه مې معنی که اصول حسابه سوري او که فروعات حسابه نو سوري 14 دي نو دې ته د هفت اقسام په دې وجه باندې وي کنه چې دا اوه قسمونه په کلام عربي کې ډیر زیات استعماليږي او د صرفیانو په نسبت باندې دا اوه ډیر زیات مشهور دي نو ځکه دې ته هفت اقسام وي نور د فاعل لام چې اصول ته وګوري نو سو اقسام راځي اصول سلور او چې فروعات ته وګوري سو راځي 14 راځي
خو دې ته چې دا هفت اقسام وي دا هغه قسمونه دي کوم چې په کلام عربي کې ډېر زیات استعماليږي او د صرفیانو په دې باندې مشهور دا دي ناغه هفت اقسام دي ته وي نمبر 1 صحیح نمبر 2 نه دا سره نو شروع کوي مثال اجوف دا ګوره موږ په ترتیب سره وایو دا حرف لاول موږ صحیح وي بیا حرف له توړو نو معتل الفا معتل العين معتل اللام ناقص شو بیا پنځم نمبر لفیف شو او بیا شپږم نمبر محموز او اوم نمبر مضاعف دا اوه قسمونه دي نو صرفیان حضرات دیتا هفت اقسام وي دي او تسوي لګي دي هفت اقسام ورته وي هفت اقسام دیتا هفت اقسام دي او ته ویلګي صحیح مثال جواب ناقص لفی محموز مضاف اوس ګور چې دا ترتیب یې زده کو کنه په خپل باندې بتاو د صحیح تعریف کوي زه نشم کولای تاسو ماته یو کس پاسه د صحیح تعریف وکړي چې صحیح کومې کلمې ته وایي ها چې د فاعل لام کلمې مقابله کې حمزه حرف علت او دوه حروف د جنس نه نوي دا څونه سبق چې مونږ ویل او کنه لکه ضربا او سميع او کروما او دا ټول لري صحیح لپاره مثال لري مثال نه پیژنم کنه مثال څه ته وایي د مثال مس تعریفي چې د فا کلمې په مقابله کې حرف علت راغلي دي تاسو وایي مثال او بیا د مثال څو قسمونه دي دوا کم دي کارفلت واو جو مثال واویل او یا او جو سو نو کلم چې الکار فلت خودري دي چې یو پکې الف جو مثال الفی په ورته ما مثال الفی پکې راځي نه راځي ولی ځکه ابتدا الف چې نه دی ویل کېږي چې هغه خالی وي د حرکت نه یعنی ساکن وي ابتدا به ساکن سره محال په دې پوه شوي مثال اجوف ستوي اجوف هر کلمې مقابله کې حرف علت واو او یا راغلي واو یا راغلي وي او د ری اجوف څو قسمونه دي دوا کم دي اجوف واوي اجوف یي پوه شوي ها او تکینه کینه بیا په بل پاسه ناقص وسوای ناقص لا پاسه حرف علت راغلي د ناقص څو قسمونه دي دوا کم دي واوي او یي مثال ځان ما جوړو مثال وې مده ناقص مثال لا ته وایا د ناقص مثال لا ته وایا دعا او رما دعوا رمیا صحیح ولا کین لفیف څه ته وای لفیفو زر پاسه کنه چې د فاعل لام کې مقابله کې دوه حروف د راغلي او د دې لفیف څو قسمونه دي دوا کم دي مفروق او مقرون لفیف مفروق څه ته وای چې د فا او چې د حروف علت یو مل جدا وي او مقرون څه ته وایي چې یو ځای د لفیف مفروغ د لپاره به مثال وي واتویا ها او محمود څه ته وایي کینې تاسو محمود وای او د دې څو قسمونه دي درې کم دي کینې ماشاءالله او مضاعف څه ته وایي دوه حروف دي چې سره راغلي ماشاءالله او د دې مضاعف څو قسمونه دي دوا کم دي مضاعف ثلاثي مضاعف تاسو پوه شئ به معنی تاسو ټول په پوه شئ اوس څه وکړئ نه چې تاسو حافظ قرآن کم کسان لګ لږ ست کوي ها ماشاءالله اوس تاسو یې د خپل ذهن نه یو کس پاسې لکه زو سوې مې حمد دا صحیح دی ځکه چې د فاعل لام کلمې مقابله کې پکې حرف علت هم نشته حمزه هم نشته د څه تاسو په خپل ذهن کې مثالونه وای او پاسې د زر لکه یوم واستاذین درای نو ته لکه یوم د لفیف ته د فا او د عین کلمې مقابله کې پکې دوه حروف د جنس راغلي دي د څه هفت اقسام او قرآن مجید کې تاسو ډېر څه مثالونه دي لکه دا خو اسانه خبره ده الحمدلله رب العالمین رب وزن فاعل دا جنندا څه شری مضاعف ته ځکه دوه حروف کې دیو جنس راغلي عالمین عالم دا صحیح ده دغه د فاعل لم کلمې مقابله کې حرف علت نشته نو د څه پاسې کنه رحمان وای رحیم وای مالک وای یوم غماوي دین وای دا د څه زی کنه د څه دي یؤمنون وزن يفعلون ها دا څه شری دا د دری هفت اقسامو کې دا محمود الفاعل ولی ځکه چې د فاعل مقابله کې حرف زره ماشاءالله بل شابه زر پاسه ها یلیدو وای
اصل کې یو لیدو دی وزن يفعل په دې کې ماته دغه وای په هفت اقسام کې یو لیدو څه شی دی مثال دی ځکه چې فاعل میم مقابله کې پکې حرف علت ورغله ماشاءالله کې نه بل وای امن اصل سره امن وزن افعل دا شی شی په هفت اقسام کې محمود الفاده ولي ماشاءالله بل پاس شابه يقول اصل يقول وزن يفعل او دا څه شی اجوبه واوی دی ولي عین کلمې مقابله کې په حرف ورغله بل پاسه شابه دا خو آسان ټکی دی احدون وای صمدون وای وا حج ها حجج بیا وزن فعل دا سره مضاف ثلاثي دی ولي ځکه چې دوه حروف کې د یو جنس نه راغلي ماشاءالله کې نه بل پاسه زر پاسه خشيه ماشاءالله هو خشيه وزن فاعل دا څه شی دی ناقص یې دی ولي صحیح دی ماشاءالله کې نه بل وای اقرا وزن افعل وزن اخره کې دغه وای حرف علت سره پکې په مقابله کې دی حمزه جدا بس شي محمود الله کې ماشاءالله بل پاسه شا یری کې شرمې گئی مو کنه یری کې شرمې گئی مو شابه استاد په دې کې ډیر شي خبرې دي خو تاسو پاسې دل غواړي کچا ته لاس ور کول غواړي نو ماته وای يفر اصل يفريرو مضاف ثلاثي دی ځکه چې صحیح ده ماشاء قرآن مجید وایا څه ځنه مو جوړه پکټی کی خلقا صحیح دی ولی حرف علت او حمزه او جوړ دي چې هیڅ پکې نشته بل وای ورنه ډاکټر صاحب سمع الله لمن حمده سمع وزن فاعل جدا شي دی دا صحیح دی ولی صحیح دی حروف علت هو حمزه هم نشته جوړ دي چې هم نشته بل وای شابه ځان مو جوړو دوه ځان ډکه وای خدای دې مړګه او زه شته پکې خو اصل سره اصل لومتنا قولتنا اجو فی واوی له ولی حرف علت واو راغله خاکر ماشاءالله بلو پاسه کنه پاسه دا کم چې پکې نه دی پاسه الله پاسه هغه شاته پاسه اختر شنه پاسه تعالی قرآن مجید درځي اختر شنه هو سوره فاتحه د لږ په سوره فاتحه کې راو باسه صراط الذين انعمت عليهم وغير المغضوب ضالين دا غوډه شټه کیږي قل والله احد سوره الذي احدن صمدن وایا دا خندا ډېر درځي تا ولو ویل سکانو حکم مدرسه کې ماشاءالله وسلم دې ستانه محمد انس وایا شاو انس شری په هفته اقسامو کې محمود الفاله ماشاءالله ځکه ولی فاعل من مقابله کې حرف الاضرار تواله اخترون وایا اخترون په هفته اقسامو کې شری افعل ولي محمود الفا اخترون بروزن افعل څه شری اوله کې همزه راغلی دا خو د فاعل می مقابله کې غوړه راغلی افعل بروزن اختر بروزن افعل نو د فاعل مقابله کې خو خار راغله نو دا صحیح دی ولی صحیح دی د چا چې خپل نوم دی هغه خپل نوم راو باسي په وزن باندې کنه دا قوا دا مخ کله کوه دا کوټ چې چولې ساسو نوم دی قاسم یو د نوم دی نوم دې سره اقرار حسین جدا یو دوه بیا په اقرار وای یو د دوه ماشاءالله یو د دوه او دا څه په تقسیمو کې مضاعف ثلاثي کې رباعي ثلاثي وس اقرار وای اقرار وزن افعال جدا څه دی ولي اقرار بروزن افعال مصدر خوده او محمود الفا وای ته چې د فاعل په مقابله کې په حرف علت راغلی ګوره تاسو نیونی کنه تاسو په شروع ته ګورئ کنه تاسو چې دا شروع چې په کوم راغلی جدا به د فاعل لم کلمې مقابله وس کده اقرار وزن ته دغه راو بس فعلال جو بیا صحیح دی ا د اقرار وزن فعلال صحیح دی افعال نه دی صحیح ولی ځکه چې اقرار کې را راغلی به دوه راغلی دي
راغاني به څو راغلي دوه راغلي نو چې فعلال المزن راوستو جو اوس په دا محموز می او بل بسې دا کنه مضاعف ثلاثي نه ده کنه خدای عمره ولې مضاعف رباعي ها اقرار چې فعلال وزن شي فعلال وزن شي نو دا بس شي مضاعف ثلاثي که رباعي ثلاثي ولې دا به مضاعف رباعي وي او دا رباعي مزيد فيه ده ځکه فعلال کې فاعل او دوه لامونه دي په منځ کې بګي او الف ته نو دا زبرون ویل دي چې ضرور بګي اصلي یو بګي زائدي نو سوي اقرار وسره ډېر ګرانوم دي یاره ها دا باب افعال چې مصدر شي بیا اقر يقر اقرارا به زیده او کته فعلال کې جو بیا بالغه اقرار برود فعلال او توای اساس نوم دی او توای خبره کوه ها عماد وایا عماد وزن فعال دا صحیح دی ولې صحیح دی او دا قرآن مجید یو مثال وایا ها قل اصل اقول وزن افعل نو دا څه شری اجو فی وی ولې ماشاء الله دا بل وایا دا بل ملګری شابه زر پاسې نه وخت ده ها منصور ها وزن او دا څه شی په تقسیم کې صحیح دی ولې صحیح ده ماشاءالله تاسو به 20 ټکی ځان لولې کې 20 کنه د قران مجید نه 20 بزان لولې کې چې لکه پای کې به تاسو وایي چې لکه دا ځان بخپل لکه د قران مجید ته یو سفر راوړ ولا لکه یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم یعتذرون ولک رجعتم ولک بیا قل لا تعتذروا ولک لن نؤمن بقولک قد نبأ جنبأ ولک اخبار ولک د ډېر شټه کې به تاسو یو 20 بولې کې باب تقسیم کې بجراو کې دینه تصور واخله دا سبا کو بیا مخ خبر کو نور زر کو خالي وس د دې دا خبره ده کنه چې دا هفت اقسام دي نو په دې علم الصرف کې دا هفت اقسام نه بحث کیږي او په دې کې به لاول دا صحیح قوانین بیا د مثالو بیا د اجوفو بیا د ناقصو او بیا د لفیفو او بیا چې د محموزو او بیا چې د مضاعف او درې سلو قوانین بیانې بیا به د صرف د خیر سره ختم شي نو په دې کې وس اولنی قوانین دي نه دا د صحیح مبارک دي د صحیح قوانین څوک چې نه دا 15 بیانې څوک 20 بیانې څوک 30 بیانې د هر چا خپل خوخه او خپل مرزي ده نو موږ به تیسه به قوانین وایو چې کم ډیر زیات ضروری دي او موږ دلته کې په دې سیغو کې جنان دا پیدا راکړي چې موږ په دې سره باب ذکر شو تاسو کې اکثر الکانو تعلیم صرف کم کسان ویل د پوله کې لګ تاسو نو چت کوي تعلیم صرف والا ماشاء الله د دین علاوه بل دغه لکان دغه څلور چې ناس دغه تاسو کوم کتاب ویل په ولګي علم الصرف ها نور نو تاسو دا اکثر لکانو په علم تعلیم الصرف کې یاد کړی دي کنه نو په تعلیم الصرف کې کوم ترتیب ته نو په دغه باندې به موږ وایو نور به موږ ځان خپل وایو خو لکه نور دا او دا خبرې چې کنه دا هفت اقسام دا په هر کتاب کې تاسو ته هر ځای کې چې دا ملوي دي چې په تعلیم الصرف کې مو په ارشاد الصرف کې مو په هر ځای کې خو لکه چا به یو شان مثال ذکر کړي چا بل شان مثال ذکر کړي نو تعلیم الصرف کتاب خو زما سره په دې بیت کې پروت دی ما به علم دا غینه به وسو قوانین وایو ان شاء الله ها اکثر لکان دغه یاد کړل چې چا سره دا کتاب نه جو هغه بزان لبیا تاسو واخلئ ها په دې کې قوانین چې نه دا په 100 صفحه باندې دي په 75 باندې تاسو مرالئ راړ وایمو زما به بیا ان شاء الله تاسو ته وایم په دې کې لولنې قاعده چې نه دا حروف اتین قاعده ده نو دا کنه چې حروف اتین ان شاء الله موږ به ورستو وایو چې حروف اتین ویل کېږي ستا چې د فاعل لام کله چې موږ مضارع جوړو مضارع نو پای کې د مضارع چې کوم علامات وي نه د څه ویل کېږي حروف اتین څورته ویل کېږي حروف اتین ویل کېږي دا حروف اتین د فعل مضارع په صيغو کې چلن دا راځي د فعل مضارع په صيغو کې چلن دا راځي دغه معنا راکړه ټپاینه درو د فعل مضارع په شروع کې چلن دا سره راځي حروف اتین راځي د فعل مضارع معلوم چې کومي صيغي وي پای کې حروف اتین چې کنه دا به مفتوح راغلي وي عام طور باندې پوه شئ دا حروف اتین د فعل مضارع معلوم په صيغو کې
د فعل مضارع معلوم به څوک حروف اتین په عام حالتونو کې مفتوح راغلی وي پوه شئ خو څلور بابونه دي سړي چې په هغه کې د حروف اتین چې دا د فعل مضارع معلوم به څوک مضموم وي پوه شئ هغه څلور دا بابونه دي افعال تفعیل مفاعله او فاعله بعضی کتابونو کې دی قاعده ته لیکل لري ماضی 4 حرفي والا قانون څه قانون لیکل لري ماضی 4 حرفي والا قانون او په دې کتاب کې لیکل دي حروف اتین والا قانون تاسو ماته فکر ده نو دا قانون د سره ما ته وګوره لاول خو به دا تمهید مخکې یاد کړئ چې عام طور باندې د فعل مضارع معلوم به شو کې حروف اتین چې دا مفتوح راځي د فعل مضارع معلوم چې څه کوم کنه چې لکه په مجهول کې خو اسم حروف اتین مضمومي خو صرف سلور چې دي سړي چې په هغه سلور بابونه دي سړي چې پای کې دا حروف اتین چې دا به مضمومي نو هغه سړي افعال تفعیل مفاعله او فاعله قانون به څه مونږ وایو هر هغه باب چې پای کې په ماضی کې سلور حروف راغلي هر هغه باب چې په ماضی کې سلور حروف راغلي سلور حروف راغلي وي بیا ها برابر خبره ده که سلور اصلي وي او کدري اصلي او یو زائد وي نو د فعل مضارع معلوم به څه کې با علامت مضارع مفتوح وي د فعل مضارع معلوم به څه کې با علامت مضارع مفتوح وي دا غران دي قانون او هغه بابونه چې دغه په ماضی کې سلور صيغه راغلي وي د سلور حروف راغلي وي نو کم بابونه دي افعال تفعیل مفاعله او فاعله لکه ګوره زما ضربه جو بیا به سره چې مضارع مو سبه ما یضربو ضربه یضربو سمع يسمع او زوس 15 ټکی په راغلي شپږ په راغلي او په راغلي لکه زما استخرج جو بیا به یستخرج تصرف تزارب خو چې سب دا سلور بابونه ما زما اکرم یکرم او زارب یزارب او بیا صرف یصرف او دحرج یدحرج پوه شو مې نو قانون څنګه شو چې عام حالتونو کې د علامت مضارع په فعل مضارع معلوم به شو چې علامت مضارع کوته کو حروف اتین دا مفتوح وي سوي مفتوح وي او صرف سلور بابونه دي سړي چې پای کې د علامت مضارع او د حروف اتین سوي مضمومي هغه سلور بابونه کم دي افعال تفعیل مفاعله او فاعله د دې قاعده ته حروف اتین والا قاعده وي او دې قاعده ته بل قاعده بل ورته سوي ماضی 4 حرفي والا قاعده په دې باندې پوه شئ ها په دې باندې پوه شئ خاجي وس بل قاعده چې کنه نو دا دویم نمبر چې ما ته وګوره ما ته تاسو کتابونه کاپی لمن کوي بیا ځان ورستو ګوره زبرته نوم علماء ازبرته کاپی واخلم چیرې په دې کتاب کې په دې کاپی کې دي چې ما خدا سوې چې د دې کتاب قوانین دي په دې کتاب کو په ترتیب سره دي په نورو کتابونو کې په نورو کاپیانو کې په بل نوم باندې دي چې په کم نوم باندې هغه نوم د تزاخلم بیا به ځان له نوم باندې ورسو ځان له ګوره تکرار ټیم کې یا ورسو زیاده ول ټیم کې په عام حالتونو کې په فعل مضارع کې په فعل مضارع معلوم بسغو کې د فعل مضارع معلوم بسغو کې ما قبل الاخر چې دا مکسور وي ما قبل الاخر سوي مکسور په عام حالتونو کې لکه زمې ضربا یضربو ضربا یضربو او دغه شان دي زمې سمع يسمع یعنی عام طور باندې دا کم د ثلاثي مزید بابونه چي دي اخرج يخرج اكرم يكرم استنصر يستنصر واښوي ضرب يضرب نو په عام حالتونو کې ما قبل الاخر چې دا سوي مکسور وي لیکن درې بابونه دي سړي چې په هغه کې دا ما قبل الاخر چې دا مفتوح وي ما قبل الاخر به کې مفتوح وي او دا هغه بابونه دي د کم بابونو په شروع کې چې تا زائده متورده راغلي سراغلي تا زائده متورده یعنی هغه بابونه د ثلاثي مزید فی هغه بابونه چې بای کې تا راغلي لکه یو پکې تفاعل له یو پکې سره تفاعل له ایو پکې تفاعل له تفاعل له باب ده په دا کې چې ده په رباعي مزید فی کې پوه شئ نو ګوره د دې مې تصرف یا تصرف تزارب تدحرج یا تدحرج پوه شئ مې نو په عام حالتونو کې ما قبل الاخر په فعل مضارع معلوم کې دا سوي مکسور په ثلاثي مزید په ثلاثي مجرد نه علاوه دا کوم بابونه دي پدې کې خو صرف دا درې بابونه دي چې بدی کې بدا ما قبل الاخر بسوي مفتوح وي پوه شئ مې سببي مفتوح وي خاجي بل قاعده دیتا په نورو کتابونو کې دا قاعده چې کنه دا صرف په دې کتاب کې موجود ده په نورو کتابونو کې نشته ده د ما قبل الاخر ول نه دا صرف په دې تعلیم مصرف کې ده په نورو کې نشته ده دا درېمه قاعده چې نو دا دل کې ورته مضارعات والا قاعده ویلا
او بل نور کې تای زائده متورده ورته وي تای زائده متورده دا هم د دغه قانون په شان دي دا چې کم بابونه دي سړي چې داغي په شروع کې تای زائده متورده راغلي دا د درې بابونه دي باب تفاعل او باب تفاعل واښوي تفاعل او تفاعل نه پره تفاعل باب تفاعل نو کم بابونو په شروع کې چې تای زائده متورده راغلي وي او فعل مضارع معلوم کو بری کې دوه تاګانې یوځای شي یو تا به حذف کول جایز دي جایز واښوي بعض قوانین په اخر کې مونږ وایي چې دا واجب دي او په بعض کې مونږ وایي چې دا واجب دي جایز مطلب دا دی کته به دا قانون چلے جو هم صحیح ده کله قانون به نه چلے او اسی وی جو هم صحیح ده واجب مطلب دا دی چې دا قانون به خامخا چلے واښوي به معنی ها نو دا دریم نمبر قانون د تای زائده متورده ده تای زائده متورده هغه تا ته ویلېږي چې زائد وي یعنی د فاعل لم کې مقابله کې نه راغله واښوي به معنی ها نو چې کله د باب د سي چې دای په شروع کې تای زائده متورده راغلی وي او د مذکر حاضر په شغو کې بدی سره بل تا یوځای شي نیو تا تخفیفا حذف کول سری جایز دي لکه زه د دې نه گردان کوم تصرف يتصرفان يتصرفون تتصرفون ها نو دا تتصرف ویل چې دا جایز دي واښوي یا تتدحرجون نو دا تتدحرجون ته یو تا حذف کول چې دا سری جایز دي واښوي به معنی یره کا پرې معنی پوښتې تاسو ها بل قاعده د اسم ظرف قاعده نه اسم ظرف تاسو په دې معنی ځان خاصه او خپل پوهی د اسم ظرف قاعده بس تاسو ډیره زیاته استعماليږي د اسم ظرف قاعده او د دې لپاره هم یو اسان غونډه ټیبل او نقشه تاسو جوړوم تاسو ان شاء الله خدای پاک په اسانه باندې پوهی اسم ظرف بیا موږ جوړو د ثلاثي مجرد نه ایا موږ جوړو د اسم ظرف دا غیر ثلاثي مجرد نه اسم ظرف بیا موږ جوړو د سنه د ثلاثي مجرد نه ایا موږ جوړو د سنه دا غیر ثلاثي مجرد نه اسانه خبره ده کدا اسم ظرف منګه جوړو د غیر ثلاثي مجرد نه نو دا برازي د دغه باب د اسم مفعول په وزن باندې دا باب د څه په وزن باندې اسم مفعول په وزن باندې لکه مطلب د لکه اکرم یکرم اکراما فهو مکرم فذاك مکرم نو الظرف منه مکرم یا استخرج استخراجا فهو مستخرج فذاك مستخرج الظرف منه مستخرج یعنی کم چې د اسم مفعول څنګه په دغه وزن باندې با اسمی ما ظرف راځي پوه شو به معنی کچرته دا اسم ظرف منګه راوستو د ثلاثي مجرد نه که اسم ظرف منګه راوستو د سره وجنه د ثلاثي مجرد نه نو دا با د دو درو حال نه بخال نه یا به دا راځي د صحیح محموز اجوف او مضاعف نه یا به راځي د مثال نه یا به راځي د ناقص نه پوه شو صحیح محموز اجوب مضاعف مثال ناقص ناقص سره یو بل ټکه لفیف هم ده لفیف هم پدې کې د دې سره شامل دي نو دا څو شولو 1 2 3 4 5 6 7 هفت اقسام شول کنه ها صحیح محموز اجوب مضاعف مثال ناقص او بل څه لفیف نو کچرتا د ثلاثي مجرد نه منګ راوستو نو دا بیا د دریو حال خالی نه وي یا به دا اسم ظرف راځي د صحیح محموز اجوب مضاعف کلمې نه یا به راځي د مثال کلمې نه یا به راځي د ناقصونه او د سنه د لفیفونه په دې پوه شوي کچرتا دا اسم ظرف د ثلاثي مجرد نو او د صحیح محموز اجوب مضاعف نو بیا به د دوه حال خالی نه وي یا به د دې مضارع مفتوح العين وي یا به د دې مضارع مکسور العين دا ولیکي مکسور العين وي یا به دې مضارع سوي مکسور العين وي یا به مضارع مفتوح العين یا مضموم العين به وي پوه شو به معنی ها په دې پوه شوي چې ثلاثي مجرد نو بیا به دوه حال نه د دریو حال نه بخالي یا به صحیح محموز اجوب مضاعف نه راغلی یا به مثال نه راغلی یا به ناقص او د لفیف نه راغلی کچرتا د صحیح محموز اجوب مضاعف نو بیا به دوه حال نه خالی وي یا به مضارع مکسور العين وي یا به مضارع مفتوح العين یا مضموم العين وي په دې پوه شو دي پوره ها نو سره دې څه په دوه غره وسه ک اسم ظرف د ثلاثي مجرد صحیح محموز اجوب مضاعف نو او مضارع مکسور العين وا نو مظرف په دې د همیشه لپاره د مفعولون په وزن باندې راځي د څه په وزن باندې راځي د مفعولون په وزن باندې پوه شو د څه به ما ته وسو غره دویم طرف ته
کا اسم ظرف د ثلاثی مجرد صحیح محموز اجوف مضاعف نو او مضارع مفتولین او مضموم العین ما نو اسم ظرف پر دینه همیشه لپاره د مفعولون په وزن باندې برازي څه په وزن باندې برازي د مفعولون په وزن باندې صحیح شو ها اوس دی خو ګوره اسم ظرف کله ثلاثی مجرد نو او د مثال نو دا به مطلقاً راځي د مفعولون په وزن باندې د مفعولون په وزن باندې برازي سو مطلقاً د مطلقاً مطلب دا دی کدا مثال د کلمه مضارع مفتول عین وي او مضموم العین وي او کسوي مکسور العین وي او ضرب د همیشه لپاره پسند راځي د مفعولون او کچرته دی خو غوره ک اسم ظرف د ثلاثی مجرد نو او په هفت اقسامو کې ناقص او لفیف نو دی ظرف په مطلقاً د مفعولون په وزن باندې برازي څه په وزن باندې برازي د مفعولون په وزن باندې برازي بس دغه قانون دی دا چې تاسو یاد کو کنده د څه لګره ټمم کولای په هر ځای کې بتل راځي و ذات یاد کړل په دې ابواب صرف کې بعض شدید مثال وي ا د دې به ظرف د مفعول په باندې راوستي نو ته په پوښتنه چې د کتاب ولا غلط شوی دی دا چې قانون نه بدلیږي را بدلیږي پوښوي مثالونه وزن له بخپله دا جوړول شي چې اسم ظرف د ثلاثي مجرد نه وي او د صحیح نه وي مضارع مکسور العين وي ضرب د مفعول په باندې راولما مثال له تاسو راکې لکه د ضرب یضربون با مضربون نازي پوښوي محموز یو کلمې مضارع مکسور العين وي لکه تاسو وای ها ما اذرون اذر ياذرون سو ما اذرون او دا اجوفنا اجوفنا باع يبيعنا اصل مبيع او دلینا مفرير لکه پوښتنه بنه باندې او چې دغه مضارع مفتولان او مضمولان نه سره زرونه منصورون دا اکل یاکلون ما اکلون دا ځان لوي دا کبیره کتابونه په ټول کې لیکلي لکه دا خبر تاسو یاد شولا دا قانون برته شي اسم ظرف په خالی نه د دوه حالونه یا به موږ جوړو د ثلاثي مجرد نه یا به جوړو د سنا کله غیر ثلاثي مجرد نو بیا به خبره نشته چې دغه باب د اسم مفعول په وزن باندې با راضي با او که اسم ظرف موږ جوړو د ثلاثي مجرد نه نو بیا به هفت اقسام کې به موږ کو یا به راضي د صحیح محمود اجوف مضاعف نه یا به راضي د مثال نه یا به راضي د ناقص او د لفیف نه کا اسم ظرف د ثلاثي مجرد نه او د صحیح محمود اجوف مضاعف نه نو بیا به دوه حال نه خالی نه وي یا به مضارع مکسور العين یا به مضارع مفتول او مضموم العين وي اوس به بیا د څه چوي نو د څه برازوي دی وګوره آسان چلې ک اسم ظرف د ثلاثي مجرد نو او د صحیح محمود اجوب مضاف نو او مضارع مکسور العين نو ظرف د مفعول په وزن نه دي او شوي آسان چلې ګران دي بیا وې اسم ظرف د ثلاثي مجرد نه وي صحیح محمود اجوب مضاف نه وي او مضارع مفتول او مضموم العين وي ظرف د مفعول په وزن مفعول په وزن دي که اسم ظرف د ثلاثي مجرد وي مثال نه وي نو ظرف مطلقاً د مفعول په وزن راځي که اسم ظرف د ثلاثي مجرد او ناقص نه وي نو بیا به ظرف مطلقاً د څه په وزن راځي کتابونو کې مثالونه لیکلي دي ښه یاد بشیره دا پوره نه ښه اوس یو خبر بلی کې دغه وکي کنه چې کله کله د سی وی کنه چې لکه مزاده دغه چری کنه اسم ظرف داغه لکه مضموم العين وي او وزن بیا داغه نوم خلاف راغلی لکه طلع يطلعون مطلعون نازي مطلعون دغه شانتي د شرقه یشرقون مشرقون پکار دي او راځي مشرقون د سجده چورونه مسجدون پکار دي کنه او راځي سو مسجدون پوه به باندې نو دې لپاره استادان تاسو به دا خبره کړي چې را شاذ سینن د په څو قسمه نه په درې قسمه ده شاذ یو ټکی ته شاذ دی ته وای کنه شاذ چې هغه د قانون نه خلافي شاذ څه ته وای چې د قانون نه خلافي لکه چې مطلب پای کې لکه د قانون هغه د قانون وجې څه پکار دی هغه بل څنګه راغله جو تور دا سره دا شاذ دی ولکه دا دغه چې کنه دا اصل مرته دا یار دا مراو لروال هغه شاذ نه مني هغه شاذونه ختم کړی دي یا دغه شاذ به افاداتو کې دغه چې دا شاذونه ختم کړی دي بره نو شاذ سیندري درې قسمونه دي یو ته لګي شاذ احسن یو ته لګي شاذ حسن او یو ته لګي شاذ قبیح واښوي شاذ احسن دي ته ویلېږي چې موافق الاستعمال وي او خلاف قانون وي مخالف القانون څنګه سوې ته مړ کې څه چلې
غلط مو لیکو ها نه وګورئ کنه کاپی کې وګورئ دې کو نشته په کتاب کې نه لیکل کاپی تاسو سره نه وګورئ تاسو پای کې کفرت کا غلطی نو زه هم انسان یم کنه وګورئ دا په 15 16 نمبر قانون دی په دغه کاپی چې تاسو سره دي 16 نمبر قانون دی پکې ما په خیال ها هاو کنه ها او شاذ حسن دې ته ویل کېږي چې هغه مخالف الاستعمال وي او موافق القانون وي موافق القانون او شاذ قبیح دې ته ویل کېږي چې مخالف القانون والاستعمال وي د استعمالهم خلافي او د قانونهم خلافي دې ته ویل کېږي شاذ قبیح ما تاسو ګورئ د سجده یسجدو دا صحیح کلمه ده او مضارع مضموم العين ده طلب کار دادي چې د دینه ته اسم ظرف سوې مسجدون وې سوې ویل کېږي سو مسجدون نو ګوره وس مسجد ویل د قانون خو موافق دي موافق القانون دی او د استعمال مخالف دي نو دا شاذ حسن دی سره شاذ حسن او مسجد ویل د قانون خو مخالف دي او د استعمال سره موافق دي نو د سجده چورنه اسم ظرف مسجدون ویل دا چې دینه دا شاذ احسن دي سری او وز د سجده چورنه اسم ظرف مسجودون ویل دا سری شاذ قبیح دي سری شاذ قبیح دي او صرفیان حضرات د شاذ حسن او شاذ حسن سره غوړه گزاره کوي او شاذ قبیح نه مني سره مني شاذ قبیح د سره نه مني او شاذ حسن خو جوړ دی او شاذ حسن سره گزاره کوي دا شاذ قبیح سره نه کیږي او د څه ډیر مثالونه دي لکه غربا یغرب ده د دینه د شاذ احسن څنګه راځي مغربو سره دي مغربو لکه موږ لکه مغرب وخت ته نو مغرب وخت خو نه مغربي څه پکار دی مغرب پکار دی لیکن سره یاره نسکا ينسکونه منسکون پکار دی او یا منسک ته خو لکه ډیر شي مثال لس مثال نه دلته د ما په خیال بری کتاب کې لیکلي دي لکه جزرایزون مجزرون مطلعون مشرق مغرب مسکن مسقط منبت مرفق دا ټول جنن لاله شاذ احسن د قبیله نه دي دا پوره دي یاد وشي دا واړو شابه خپل ملګری په خپل ګروپونو کې د خپل ملګرو سره کې دا واړو او بیا بس تا بیا نور خبرې کوم